أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم سورة ابراہیم آیت نمبر 9 مخی سورت ابتدا شیو و اولنی آتا آیاتون آغا تمہید او تبلیغ تا ترغیب او بیا بگی اجمالا واقعہ دا انبیاء بیا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ بیا دا شکر ببارک سو خبریں بیا دویم باب دا علم نشورو شیو چی باغی کی جدال المشرکین مع الانبیاء چی جگڑی دا انبیاء وی دا موحدین سرا او دا انبیاء سرا جگڑی دا مشرکان وی نو دا تذکرہ پا دویم باب کی ذکر کی دا او دا 19 آیتا پوری بدا تذکرے پا دویم باب کی پائے گی او تذکرہ ذکر شیو فردو ایدیہم فی افواہہم پخپل خلوب لاسونا خودل او ډیر په حیرانتیا او په دیوې قتل چې زمنګ ذهن بدل او په زمنګ په ټولو کې د ذهن بدل یا به پخپل لاسونو باندې چکونه لګول او یا به د انبیاء لاسونو په خپل کې دنه کول باغې به چکونه لګول نیو خبره ده قالت رسولهم افی الله شک فاطر السماوات والارض وزداغی جواب وی دی انبیاء اے دا اللہ تعالیٰ پہ توحید کی شک کوئی تاسو دا اللہ پہ توحید کی شک کوئی نا دوی خویو اللہ منو خدا غسر نور خدایان او دا منل دا نور خدایانو عبادتون او دا کول نو شک پہ توحید کی دوی کو دا اللہ پہ یوالی کی اللہ منو خدا اللہ سر نور سکو لاغی شرک کول فاطر السماوات والارض چاول پیدا کون کے آسمانوں او دزمکی ناشنا پیدا کون کے آسمانوں او دزمکی اگورا ہر چیز ہاغا ناشنا پیدا کون کے لے انسان تو اگورا د سر وی اختری بس دا په بره باندې غټیږي اوس بل طرف ته د برید وی اختری نو هغه په بره غټیږي دند خو نزي وګونه دي د غوخې دی پوزه دا دغه شان لاسونه دی خپې دي نو دا هم وخه دا او جبم د غوخې دا خود جبې صفت الله پای کې د خبرو خوله دی نو غوخ خبرې نشي کولای نو دا کمال د چاره دا د الله دی چې الله جل شانو په انسان کې هر طرف ته غوخه پیدا کړي او خو بعضی نه سکار اخلي د بعضی نه سکار اخلي نو دا د الله جل شانو سره صفت دی چې الله داسې انسان پیدا کړی دی او یا مخکې موږ ویلو بغیر عمد ترونه د اسمانونه بغیر د ستنو پیدا ودرولې دي یا ستنې ورته شته خو مخلوق هغه نه یدعوکم لیغفر لکم بلی تاسو داسی مسئلی دا جیو بخی تاسو په سبب د گناہونو ستاسو اے تاسو تا داسی مسئلہ حاغی تا بلی چاگی پوجہ بس تاسو گناہونو وری جیگی او ستاسو گناہونو معاف شی قرآن کے بعض زگونو کی جکل یغفر لکم من ذنوبکم نو سور نوح 29 سپارہ کی دا آیت راغلے دغشان سور احقاب 26 سپارہ 31 آیت کی دا راغلے سورہ صب 28 سورہ احقاف 12 احزاب 22 سپارہ 71 نمبر آیت پدی کے علماء نکتہ ذکر گئی یغفر لکم من ذنوبکم چی پا کمزے کی من راغلے نو علتا دا حقوق دا اللہ ذکری کمزے کی چی من نئی راغلے علتا دا حقوق العباد ذکری یو قول پا کی دا دے خو یو قول دا دے چی کمزے من ذکری علتا کفارو تا خطاب دے و کمزے کی چی من نئی راغلے علتا چاہتا مومنانو تا خطاب دے نو یو دا جستاسو گناہونو با او بخی او تاسو بسکی معاف وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى او رست ستاسو باغا رست بگستاسو نا اے تر مرگ پوری با تاسو جون پا خیسته طریقه تیر شی دا هاغا وقت پوری چی کمی پوری ستاسو مرگ مقرر شیده الى اجل مسمى غدا نیٹی مقرر پوری
چې کله تاسو دا مسله ومنله نو ستاسو ګناهونه معاف شي، او دویم دا چې تاسو دا کم ژوند چې دی تاسو ته به دې کې پیدی او تاسو به تر مرګه پورې خوشحاله او دا دلته به اوس درې اعتراضات ذکر کوي. قالو ان انتم الا بشر مثلنا، وای دا کافران نه تاسو مگر پشان زمونږه، ځکه موږ تاسو نه منو چې تاسو زموږ پشان یئ، نو ځکه موږ تاسو انبیا نه منو. دویم تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، غواړئ تاسو چې واړئ موږ د هغه طریقې نه چې بندګي پې کوله مشرانو زمونږه، تاسو دا غواړئ چې موږ د هغه طریقې نه د هغه عبادت نه واړو چې په کوم باندې زموږ مشرانو. دریم اعتراض فأتونا بسلطان مبین، نو راوړئ موږ ته هغه معجزه ښکاره. دا د دوو جواب ظاهر کړی دی، او شیخ ادریس کاندلوی رحمه الله په تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله ذکر کوي چې د یو کې دوه جواب ذکر کړي دي او یو جدا جواب ذکر کړی دی. قالت لهم رسلهم، وی دوی داوت جواب ذکر کوي، وی دوی دا انبیاء د دوی ان نحن الا بشر مثلکم، نیو منګه پشان ستاسو، من خو نه یو بلکې پشان ستاسو انسانان یو، څنګه چې تاسو دا خبره خو منله کنه چې تاسو انسانان یو موږ هم انسانان یو، دا خبره خو تسلیم که کنه، دا یو خبره خو تاسو ومنله چې هم تاسو انسانان یې زموږ پشانو، موږ هم ستاسو پشان دیو، ځکه موږ تاسو نه منو چې تاسو هم زموږ پشان دی، موږ هم تاسو څنګه موږ انبیا ومنو. نو جواب ولکن الله یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن الله تعالی احسان کوي په هغه چا چې غواړي د بندګانو خپلونه. نو په دې کې ادریس کاندلوی رحمه الله په معارف القرآن او تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله له خبر ذکر کړی دا چې کم خلق کې صداقت او حق وي الله هغه خلق باندې احسان کوي. نو دی انبیاء وی چې الله موږ ته نبوت راکو، الله په موږ باندې احسان وکړو، بلکې ستاسو په مشرانو کې حق او صداقت نو، ځکه هغو ته نبوت دا ورنکو. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لیکن الله تعالی احسان وکړو په هغه چا چې وغواړي د بندګانو خپلونه، احسان کوي په هغه چا چې وغواړي د بندګانو خپلونه. او دویم دوی چې وي تاسو موږ ته یو معجزه راوړئ، وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله، او نشته وس موږ لره چې راوړو تاسو ته معجزه سوا د اذن د الله تعالی نه، زموږ په اختیار کې معجزه نشته، بلکې چې کله الله معجزه راوړي نو موږ به خپل زموږ په لاسونو باندې ظاهر کړي، نو موږ د خپل د نبوت او د رسالت دپاره هغه دلیل ذکر کوو. وعلى الله فليتوکل المؤمنون، خاص په الله باندې توکل کوي مؤمنانو. وما لنا الا نتوکل علی الله، سو زر دی چې موږ توکل نه کوو په الله تعالی باندې، نو هیڅ زر نشته، سو زر به چې موږ توکل نه کوو په الله تعالی. وقد هدانا سبلنا، او حال دا چې ښودلی دی موږ ته، یعنی توفیق را کړی دی موږ ته د هغه لارو کامیابو د دنیا او د آخرت لارې موږ ته ښودلي دي د دین د هدایت. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، او خامخا صبر کوو موږ په هغه تکلیفونو چې موږ ته یې تاسو را رسوئ، موږ به تکلیفونو باندې صبر کوو، کم تکلیفونه چې تاسو موږ ته را رسوئ، بلکې مسله نه پرېږدو. ابو التراب یو عالم دی، توکل سلور خبرې ذکر کړي دي. یو توکل په الله دا دی چې سړی عبادت د الله کوي، او دویم د زړه تعلق دا د الله سره، او دریم شکر کول، او سلورم صبر کول په مصائبو باندې. ابو التراب دا یو عالم دی، هغه په توکل کې دا سلور خبرې ذکر کړي دي. ولنصبرن على ما آذیتمونا وعلى الله فليتوکل المتوکلون، او خاص په الله تعالی توکل کوي، توکل کوونکو توکل کوونکی خاص په الله باندې توکل کوي، ځان سپاري په الله باندې ځان سپارل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. مخکې سره ربط داو چې انبیاو د کفارو سره خبرې وکړي، خو کفارو په جواب کې څه خبرې وکړي؟ نو هغه دوه خبرې وایي دا کافران انبیاو ته لنخرجنکم من ارضنا، خامخا وباسو به تاسو لره د خپل ملک نه، او لتعودن فی ملتنا، یا به راګرځئ تاسو زموږ دین ته، یا به شاملیږئ زموږ په دین کې، یا به داخلیږئ زموږ په دین کې. نو دلته علما تفسیر هغه درې خبرې کوي.
چې کله سړی د یو ځمکې نه لرې کوي نو په څو طریقو سره بدریو سره یا یې قید کی یا یې جیل ته واچوي یا یې جلا وطن کی نو په دې وجه باندې او لتعودن فی ملتنا یا به وګرځو موږ یا به راوګرځې زموږ دین ته نو د دین علما ذکر کوي چې په دې کې دې ته اشاره ده چې ملګري د انبیاو ځکه چې انبیا خو د اول نه په دین باندې کم ملګري چې د انبیاو هغه د اول نه په دین نو بیا راغلل کلمه وی په دین کې شامل شول او انبیا او لتعودن فی ملتنا تسهیل او تفسیر قرطبی پنځلسم جلد او تسهیل دویم جلد آل دا معنی کوي چې تعود په معنی د داخلي لو دی چې داخل دی زمونږ په دین کې او یا شامل شي په دین زمونږ کې فاوحى الیهم ربهم نو په دې ځای کې دا خبر اشاره وا چې موږ به تاسو باسو د خپل ملک نه او یا به تاسو داخليږي زمونږ په دین کې نو دا هر وخت کې دا باطل فرض چې کله یو سړی هغه درس دا کوي نو بس هغه ته وایي هلکه چې موږ څه وایو هغه به کوې که نه بس پرېږده یا به رکاوټونه پیدا کوي او یا چې څوک اوري څوک کینې هغه ته به وایي هلکه موږ بس تا سره غم خادي پرېږدو ګورې دا مه کوه شیخ القرآن رحم الله هغه یو شاګرد و په هغه وخت کې چې کله د شرک او د دې رد شروع کو ټول خلکو ورسره بایکاټ وکړو د هغه مور مړه شو هغه خپل کور والته وی ته دې کار وکړه د خپل دې له غسل ورکړه او زه راځم چې کله ول غسل ورکو هغه قبر مبر تیار کو او راغی خپل کور والته د کټ شاونه سازه مخکې ونسم جنازه وکړه او روان شو خپل مور سکړه هغه د بنګړه چې کله را پښ ول خلکو دی وی تاو زما سره غم خادي پرې خو دا خو الله زما مرګ هغه هر څه سر ته رسول خلق راغل ما پیتی غوښته او بیا وسره سشول شامل شول نو په هر وخت کې داسې کیږي او کله سوی د ملک نه وباسي کله د وای زمنګ په ځای کې داخل شه نو چې کله دا خبره نه مني چې بیا به هر سړی صحیح خلاف وي نو دا د انبیاو باندې دا خبره هغه ته سوي چې موږ به تاسو د ځمکې نه وباسو یا به زمنګ په دین کې سکیږي شاملېږي ان شاء الله په دې بیا سبایاتونه راړو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك